السلام علیکم. په وخت کې مختلف قسمه بیماری کېدای شي. نن به موږ په یو داسې بیماری باندې خبرې کوو چې هغې ته ویلی شي اوټومایکوسس یا فنګل انفیکشن. ډېر ملګري به داسې وي چې هغوی به دا نه پېژني چې په وخت کې فنګل انفیکشن څه شی دی او دا څنګه کېږي، او د هغې دپاره به هغوی مختلف قسمه انټي خوري، دوايانې وخوري، خو غوږ به یې ښه کېږي نه. نو راځئ چې زه نن تاسو ته په دې باندې یو څو خبرې وکړم چې په غوږ کې فنګل انفیکشن یا اوټومایکوسس بیماري څه شی دی، دا څنګه کېږي، د دې علامات څه دي او د دې علاج څه دی. ځکه چې د دې علاج دپاره خپله دوایي ده، او که هغه دوایي تا استعمال نه کړه نو که ته څومره هم انټي خورې، څومره هم پین کیلر خورې، څومره هم علاج کوې، نو ستا د غوږ هغه بیماري به ټیک کېږي نه. د غوږ فنګل انفیکشن یا فنګس چې کوم دی دا څه شی دی، نو که تاسو وګورئ که نه، دا روټۍ چې پرتې وي د دې د پاسه داسې یو زنګ غونته کې جوړ شي یا شینوالی غونته کې جوړ شي، دغه چې کوم دی فنګس دی. دغه شانتې فنګس چې کوم دی زموږ په غوږ کې هم جوړیږي، او هغه فنګس چې په غوږ کې جوړ شي نو غوږ بې انتهایي زیات درد کوي، غوږ ورسره بند وي، په غوږ کې پړ 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 اوازونه راځي، داسې لګي کله کله چې ته به وایې که دې غوږ ته مې څه لاړل، او د هغې غوږ نه چې کوم دی مریض ډېر زیات ناکلاره وي. ټیک ده، اوس په غوږ کې دا فنګس ولې جوړیږي؟ نو ګوره د دې یو څو وجې دي چې زه تاسو ته وایم. لومبۍ وجه خو دا ده چې کله په غوږ کې خیره وي، ویکس وي، نو د هغې په وجه هم چې کوم دی په غوږ کې فنګس جوړېدی شي. بله وجه دا ده که ستا غوږ کې نمي وجود وي، هغې سره چې کوم دی په غوږ کې فنګس پیدا کېږي. کوم انسان امیون سیستم کمزوری وي د هغه مریض به په غوږ کې فنګس کېږي. کوم مریض ته شوګر وي، ډایبیټک مریض وي، هغه مریض ته به چې کوم دی هم په غوږ کې فنګل انفیکشن کېږي. کله کله موږ غوږ چې کوم دی په بالپین چابۍ سره وګرو، هغه معمولي زخمي شي، نو هغې سره بیکټیریل انفیکشن سره ورسره فنګل انفیکشن هم پیدا شي. یا داسې مریضان چې د هغوی د غوږ پرده سوری وي او هغه رابهیږي، پیپ کوي، نو هغه پیپ د ډېرې مودې نه رابهیږي او هغې کې چې کوم دی د فنګس جراثیم پیدا کېدی شي، په هغې کې به د فنګس جراثیم خامخا وي. اوس د دې د علاج دپاره به موږ کومې دوايانې استعمالو؟ نو د دې د علاج دپاره به ته انټي ګولۍ ورسره خامخا خورې، لکه ویلوسیف شوې، کلاماکس، اګمنټین، دا انټي دي، دا ورسره ته خورې، ځکه چې په غوږ کې بیکټیریل انفیکشن چانسز هم ډیر زیات وي. او سره د فنګل انفیکشن دپاره به چې کوم دی یو خاص قسم دوايي ده چې فارمولې ده کلوټریمازول، او د کلوټریم یا ډرموسپورین په نوم باندې چې کوم دی په بازار کې میلاویږي. دا به پکې درې ساس کې ورسره اچوئ. ټیک شوه؟ او د درد دپاره ورسره تاسو مختلف قسمه پینکیلر، پیناډال، پلربیبروپین، روپین وغیره څومې هغه استعمالولی شي. نو امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به په بل ټاپک خبرې کوو. اوس ماته اجازت راکړئ. الله حافظ.